خبره یاد ساتئ ښه یو قرآن هغه قرآن دی چې وحی مطلوع ورته وایي. وحی مطلوع معنی چې تلاوت کیږي نو هغه دا قرآن شریف دی، او یو وحی غیر مطلوع ده چې تلاوت نه کیږي نو هغه دا کتاب احادیث دي. دا هم قرآن دی ښه، دا څه شی دی؟ دا قرآن دی، لیکن فرق دا دی چې د دې قرآن تلاوت نه کیږي او تاسو سره چې په المارو کې دا کم کتابونه پراته دي کم قرآنونه د دې تلاوت کیږي. بل فرق یو فرق دا دی چې دا قرآن دا مونږ چې ورته ناست یو احادیث مبارکه دا د نبی علیه صلات وسلام مبارک الفاظ دي او معنی د خدای د طرف نه ده. معنی خدای ویلی ده او الفاظ د نبی علیه السلام مبارک دي، او کوم چې دا قرآن دی د دې الفاظ هم د خدای د طرفه دي او معنی هم د خدای د طرفه ده. ښه فرق دا دی بس. نو نبی علیه السلام مبارک وفرمایل کم خلک چې قرآن و حدیث زده کوي او درس ته ناست دي، نبی علیه السلام وفرمایل په مخ ته ځمکه دا بهترین خلک دي. نو نبی علیه السلام مبارک تاسو ته بهترین خلک ویلي دي. ټول سبحان الله ووایئ. دا نبی علیہ السلام په تاسو باندې رحم کړی دی، ورنه په دا جومات کې نور خلک منځونه کوي، منځ وکړي او وتښتي. الله یا پیغمبر هغې ته بهترین نه دی ویلی. په دا جومات کې منځ کوي د ماسخوتن، منځ وکړي او وتښتي. نبی علیہ السلام وایي دا بهترین نه دي. کم چې قرآن و حدیث ته په جومات کې کینی و په عبادت خانه کې کینی دا ماته محبوب ترین دي. او زه خپل طرف نه یو جمله ویم چې چاته نبی علیہ السلام مبارک غوره ویلی دي، زما د خدای په ذات قسم چې جهنم یې سوځولی نشي. ګوره دا خبره یاد ساته. نو نبی علیہ السلام چې چاته غوره ووایي، یا د نبی علیہ السلام مبارک د خولې نه چا دپاره الفاظ وځي، یا د نبی علیہ السلام مبارک دست نبوت په چا پسې ولګي. هغه صحابیه وه، ډوډۍ پخولې، د نبی علیہ السلام بیبي وه یا یې لور وه، روټۍ پخولې. نو نبی علیہ السلام مبارک راغلی وایي څه کې؟ وایي دا روټۍ پخومه. نو نبی علیہ السلام مبارک ورسره یو روټۍ وتپله. اوس دې خبرې ته توجه کوئ جی ښه، چې نبی علیہ السلام مبارک په دست نبوت باندې یو ډوډۍ په تنور کې ور وتپله، نو ټولې ډوډۍ پخې شوې، لیکن نبی علیہ السلام چې کومه تپلې وه هغه نه پخېده، هغسې اومه وه. نو نبی علیہ السلام ډېر خفه شه چې دا ولې زما ډوډۍ ولې نه پخېږي؟ نو جبریل علیہ السلام رب راولېږه، وایي محبوبه خفه کېږه ما، دغه نورې ډوډۍ ځکه پخې شو چې اور وسوځولې، او هر چې تا کومه پیړه تپلې وه نو قسم دی چې ستا لاس د څه سره یو دی شي په هغې باندې اور اثر نه کوي، نو پخه بیا د کوم ځای نه کړي. ټول سبحان الله. نو زم چې دست مبارک په چا باندې راشي یا الفاظ مبارکه د چا دپاره د بهترین والي وځي، نو قسم خورمه چې اور یې بیا نشي سوځولی. په مداومت سره درس ته کښېنې، رب نه امید کومه چې اور به در باندې اثر نه کوي انشاءالله الرحمن. داسې هم خوښه ده که نه؟ دا د هغې کسانو دپاره چې درس ته مداومت کینی. بل نبی علیہ السلام وفرمایل چې بهترین خلک طالبان دي، تاسو ټول طالبان یې په دا کلي کې. ځکه د هغې وجه دا ده چې طالب به د قیامت پر ورځ د پیغمبر سره پاسي په صف کې. یوه خبره شوه. او بله خبره کومه، نبی علیہ السلام قرآن کې الله فرمای انما یخشى الله من عباده العلماء، بهترین خلق او د خدای نه یرې والا خلق په مخ ته ځمکه دا طالبان او علما دي، لکه تاسو چې الله قبول کړي او طالبان یې. بله خبره کومه، و یو نوجوانو یوې جینۍ ته به په لاره ودرېده، نو هغه جینۍ ورسره چېرته ملاقات وشو، نو دا ورته وایي یاره په تا باندې عاشق یم. نو دا جینۍ ورته جواب کې څه وایي؟ والله وایي چې ستا را سره څومره مینه ده دومره د سره زمام ده، لیکن د خدای د ذات نه یریږم. د جینۍ ورته دا خبره وکړه. نو چې دا خبره ورته وشوه نو د هلک په دې زړه باندې یو اثر غوندې وکړه. وایي زه ته اول حقیقي مینه په ځان کې پیدا کړه چې د خدای او د پیغمبر مینه ده، راشه زه به د سره حق او سچه مینه کوم. دا ورته د جینۍ وویل. د وی ښه لاړه جي کس طالب شو، طالب العلم شو. اوس فضیلت ویم جي. وایي یو بزرګ سره په لاره روان شو، یو بل سړی و هغه هم بزرګ و. وایي دا دواړه روان و، دي دواړه په سفر روان و. ده ورته چېرته دی؟ یاره ما ته خو جینۍ داسې خبره کړې ده او زه ځم علم حاصلوم چې خدای پې وپېژنم، قرآن حدیث ده کومه. نو وایي چې په لاره را روان و، الله تبارک وتعالی پې سورې کو جي، وریځې پې راله، وریځې پې سورې کو، د پاسه روانو. نو دا بزرګ دی نوجوان ته ګوري چې دا جوړ د ده د وجې نه، او دا نوجوان دی بزرګ ته ګوري چې دا سورې جوړ د ده د وجې نه دی. اوس تاسو ته خبره کومه جي چې په حقیقت کې طالبان شوې اله او مداومت سره درس ته کېناستی اله.
نو وایي چې کله لارې جدا شوې نو هغه وریځې د نوجوان طرف ته راوړېده او هغه بزرګ ته باندې نور شو. دا بزرګ راتو شه د نوجوان ته وایي بهی څه داسې عمل کې چې تا باندې دا وریځه ولاړه ده سور نور دی او په تا باندې سورې کړی دی. هغه وی قسم دی هیڅ عمل مې نه دی کړی لیکن یو زړه کې مې د خدای یره پیدا شوه ما وی طالب کېږم نو قسم دی ما چې دا اراده وکړه چې زه طالب کېږم علم زده کوم نو الله زه د اور د جهنم د اور نه خو بچ کړم قسم دی د دنیاوي د نور د عذاب او د اور نه بچ کړم په ما باندې سورې کړ. ټول سبحان الله وایي. دا د طالبې برکتو. ما بهترین والی نبی علیہ السلام او فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. بهترین سړی په تاسو کې هغه دی چې قرآن زده کوي او بل ته ښیي. د هغې وجه دا ده چې ته قرآن حدیث ته په مداومت سره ناست یې ستا په زړه کې به د خدای یره پیدا کېږي خبرې به اورې. یو بزرګ په لاره روان و عالم اوس خبره کومه نو چېته اوږې شوي ډېر زیات اوږې و پخوا خو ډېر فقر نو دریاب چېته سیو را روان کړي و جي د خدای یره ویمه بیا به یره پیدا شي کرکه به دې د خدای نه مانه د حرامو نه به ستا په زړه کې کرکه پیدا شي بیا به حرام نه کې د چا حق به بیا نه خورې د الله یره به ستا په زړه کې پیدا شي خو چې قرآن او حدیث ته کښېنې. وی هغه بزرګ په لاره را روان و د سمندر بحر په غاړه نو یو سیو یې را روان کړی نو د زر هغه سیو راونیو ویې خوړه چې سیو یې وخوړه نو چې کله موړ شو نو زړه کې دا دغه پیدا شي چې بهی دا سیو خو زما نو دا د چا سیو نو د سمندر د پاسه داسې بره ته چې دا سیو د کوم ځای نه راوړی دی نو چې بره ته هلته د سیوانو یو باغ و دی پوه شي چې بهی دا باغ دا سیو د دې باغ نه را پرېوتې اوس خوف خدا ویم د خدای نه یره څونه وه. وایي دا سړی کېناسته 2-3 شپې مسلسل د عالم دین هغه باغ کې وکړې او مالک ته په انتظار دی چې یو سیو مې خوړلی دی د دې اجازه غواړم. الله دې معافي وکړي موږ خو په حرامو داسې پراته یو لکه اوبه چې څکو د بل حق هم داسې ګیر کړی دی لکه اوبه چې څکو او د خدای په ذات ته قسم خورم الله وایي زه به تا سره د یوې ستنې حساب کتاب هم کومه چې ستنه د اتانې څلور کېږي یا په روپۍ باندې ستن ده د یوې ستنې حساب به هم د قیامت پر ورځ کېږي د یوې ستنې دا خو په مال د بل پروت دی د مسلمان نه د قرض اغستی دی واپس یې نه ورکې قرض دی اغستی دی هغه غریب دی ذلیله کړی دی او یو خبره کوم د چا حق هم والی دی یا د چا حق دی خوړلی دی ورته حواله کوي به یې روره دا واله په دا دغه کې زه دا کوم خو د قیامت پر زه جواب رب له نشم ورکولی. اوس دا خبره کوم وایي 3 ورځې باغ کې تېرې کړې هغه سړی راغی د باغ مالک چې دا نوجوان 3 ورځو نه باغ کې ناست څه کوي سره ته خخی څه بس راطلب کړی دی چې راشه هغه وایي حضرت زه خو ایثار ومه دلته ما ته وی چې مالک هفته پس را دی خو یې زه رالمه چې مې وکتل ته مې ولیدې حضرت ستا د باغ نه یو سیو را پرېوتی و په دا نیر کې هغه ما خوړلی دی او د هغې راته ما ته اجازه وکړه. دا سړی وایي دا سړی ډېر حیران شو چې په بحر کې سیو پرېوتی دی او 3 ورځې ورسره دلته شپې م وکړې د یو سیو دپاره اړیکې پیدا شو چې ده کې دومره د خدای نه یره ده نو ده پې امتحان کو. وایي داسې کار دی چې دا به درته هله بخم چې باغ کې لږ خدمت وکړې هغوی قسم د خدمت ته م تیار یم یو سیو یې وخوړلی و جي په ناخطایۍ کې باغ کې خدمت وکړه هفته پس بیا راغی مالک او وایه بهی حضرت جي لګیا یم خدمت کوم معافي دې کړې ده که نه هغه ته یو بل شرط دی وی حضرت هر شرط ته تیار یم خو د قیامت پر چې بربند الله ته ولاړ یم او ته ما هغه وخت کې د مرۍ نه ونیسې چې وایه اوس د سیو بدله راکوه ما سره به د قیامت پر ورځ اوس تیار یم وایه چې څه وی ستا غلامۍ ته تیار یم په دا یو سیو کې تا سره ټول عمر غلامۍ ته هم تیار یم حضرت ته خو لا یو هفته کار یادی جي د خدای یره دومره وه الله دې مونږ کې داسې یره پیدا کړي ټول امین ووایي. بس دی پوه شي چې بهی کس کې ډېره تقوا ده ورته وی یو شرط دی دا شرط منظور دی نو معاف کوم یې درته کنې ګرځه راګرځه. وایي حضرت هر شرط ته تیار یم. وایي زما یوه لور ده خو هغې کې عیبونه دي یو دا چې په سترګو ړنده ده او بله خبره په غوږونو کڼم ده او بله خبره کوم په ژبه باندې ګونګیم ده او بله خبره په خپو باندې معذورم ده د هغې دپاره د نکاح ضرورت دی څوک ورسره نکاح نه کوي دې ته نکاح کولی شي هغه حضرت ډېره ناجایزه فایده دی واخیسته
پسترګو مړنده د حضرت نو سبا کوم وسره په غوږونو م کڼه ده څه اوریم نه اوس که په څه ورمنډه کښېني زه به ورته مور زلختې دی نو حضرت په غوږونو م کڼه ده دا څه کوي چې ګرځېدي نه شي ړندم ده نو لاش راته حواله که مړې به ګرځومه نو دا خو ته لور ماته نه حواله کې دا خو ماته د ټول عمر غم حواله کې حضرت ته هغه ورته که دغې نکاح ته تیارې او زما د لور سره نکاح کولی شي دا په سترګو ړندم ده په غوږونو کڼم ده په ژبه چاړیم ده او په خپو باندې معذوره ده که د دې نکاح ته تیارې به یې سې ودته بخم ورنه والله په بالله که دا سې ودته وبخم د قیامت پر ورځ به ستا مری یو زما بلاسي هغه ته پته و چې د خدای نه پکې یاره وایي حضرت بس تیار یم جي دی ته م تیار یم جړلې په باغ کې ورته حضرت ظلم دی خو تیار یم نکاح وشوه جي چې کله شپې له کوټې ته ورغې توجه شته که بند دی کوم دته زه مړه نیمه کې بند کو دا شپې والا به سبا خبرو کو داسې م خوښه ده انشاءالله اواز نه راځي نو ښه صحیح ده ستا به شپې ته تعدیله جوړ صحیح ده الله د خیر کله شپې له وردن نشه حضرت جینۍ ولیده ډېره ښکلې وه الله ډېر حسن ورکړی په سترګو م صحیح وه په غوږونو م صحیح وه په لاسو خپو م روغه وه دې زر بار رووته جوړ پردی کوټې ته ننوتی یم هغې وله اواز ورکړ وي راځه زه یم جي وایي زما پلار چې انتخاب کړی دی سیو والا تی چې زمونږ د باغ سیو دی خوړلی دی وایي تا ته م پته لګېدلی دی او که نه زه خو یې ډېر شرمېدم کس دن نشي جي کوټې ته وایي زه یم دې ډېر حیران دی چې ستا پلار خو ما ته بل څه ویلي او نور خو الله تعالی ډېر حسن درکړی وایي حسن څه کې الله زه د قرآن حافظ او د 1 لاک احادیث راته د یاد دی ټول شوق سره سبحان الله عام ښځه نه وه جي د قرآن حافظ او عالم هم وه الله پې رحم وکړه دویم خوف خدا و پکې د خدای نه یره وه نو بیا زما ذات د رب ذات هم ډېر غیرتي دی الله بیا ډېرې ښکلې فیصلې کوي وایي چې نکاح وشوه بار رووته په اشکال کې پروت دی سخر نه به تپوس کومه چې دا سخر ما سره ولې دوکه وکړه دروغ یې ما ته ولې وي سخر سره میلاو شه حضرت تا خو ما ته دروغ ویلي وایي قسم ده که مې درته دروغ ویلي دا مې درته صحیح خبره کړې ده وایي په سترګو مې درته معذوره ځکه ویلې ده چې زما لور په ټول عمر کې زما نه ما سیوا چاته سړی په ټول عمر کې نه دي لیدلی او په غوږونو ځکه کڼه ده چې زما د اواز نه ما سیوا په ټول عمر کې زما لور چاته د سړي اواز نه دی اورېدلی او په خپو درته معذوره ځکه ویم چې زما لور په خپو معذوره ځکه ده چې په ټول عمر کې چاته د کوټې نه بار نه ده راوتی ټول شوق سره سبحان الله و چې دونه تقواداره ښځه ده نو اوس خبرم کوم زما محترمو وایي الله تبارک وتعالی چې کله نکاح وشوه صحبت یې وکړه د هغې نه وله الله کال پس بچي ورکړه هغه بچي نعمان بن ثابت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ټول سبحان الله وایي چې پاک نفس و جی و خوف خدا و زویم امام ابو حنیفه به نه پیدا کیږي چې تاسو د علماء سره صحبت شو تاسو د علماء سره ناسته ده د رب نه امید کوم دا کتاب د حدیثو تناسم که تاسو نه قسم دی په بچو کې بم الله علما پیدا کی د علماء سره نزدېکت وکړي د رب نه امید کوم داسې به تاسو ته ښکاره شي چې په دا منبر د نبی علیه صلات وسلام مبارک به یو پیره ستا اولاد ناست دی او ته به ورته ګورې دا د فخر خبره ده که نه ده دا پټکی به ستا اولادم والي خو لیکن علماو سره وابستګي پیدا کا د علماو سره کینا د علماو احترام وکا د علماو قدردانی وکا الله به ستا په بچو کې علما او نوسو کې علما حافظان قاریان مفتیان پیدا کی او دا بچی به حافظان نه دا به یوازې حافظان قاریان نه د قیامت پر ورځ به دا یو بچی ستا ټول خاندان جنت ته دننه کوي زما محترمو دا څومره عظیم او د نعمت خبره ده که نه ځکه الله به د قیامت پر ورځ حافظ قرآن ته ووایي وایي حافظ صاحب قرآن تلاوت کوو بره په جنتونو باندې خیجه حافظ قرآن به الف لام میم نه شروع کی او تر والناسه پورې به ختم کی د جنت په اخیرنۍ پوړې به ودرېږي الله به ورته وایي دا ستا ځای دی د حافظ قرآن به وایي الله تا خو دنیا کې وعده کړې وه چې تا سره به 10 کسان دننه کوم نو هغه ورته وایي رب به ورته وفرمایي دننه که خو داسې کسان به هم نه دننه
کوي داسې کسان به جنت ته دننه کوي چې جهنم پې واجبي ربه دا لس ما سره دننه که په هغې کې د ټولو نه مخکې به والدیني وروڼه خویندې بیا یو عالم سړی چې ستا بچي عالم شه قرآن زده که په منبر کېناسته الله به ورته وایي وایه څونه دننه کې دی به ورته وایي ربه زما خاندان دننه که د قیامت په ورځ به الله وفرمایي قسم دې تا علم زده کړی قرآن حدیث ته زده کړی د هغې په برکت باندې ته اهل یادې په دا اسمان کې چې څومره ستوري دي د ستورو موافق ټول اولاد ټول اهل دننه که وایي یو عالم به د ستورو مره خلک جنت ته دننه کړي زما محترم دا ستا دپاره د خوشۍ خبره ده که نه نو علما کېنوي علماو سره بچي کېنوي په خپله کېنئ نبی علیه السلام وفرمیل خیرکم من تعلم القرآن بهترین خلق په دنیا کې او ما پیغمبر او محمد ته خوښ خلق په دنیا کې هغه دي چې قرآن او حدیث ته ناست دي زده کړه کوي وعلمه او قرآن او حدیث بل ته زده کوي حدیث دغه ته وکړي د خیرکم بهترین په تاسو کې من هر هغه څوک دی تعلم القرآن چې قرآن زده کوي وعلمه او بل ته ښیي خیرکم بهترین په تاسو کې من هر هغه څوک دی تعلم القرآن چې قرآن زده کوي وعلمه او بل ته ښیي واخر دعوانا الحمدلله الله مونږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري الله په دا درس کې سپینګیري ناستي ماشومان دي خدای طالبان دي نوجوانان دي خدای سپینګیرو عمر کې برکت واچي الله نوجوانان د دین سره خدای وابسته کې ماشومان خدای با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان کې الله دا کلی په منځ کې اتفاق او اتحاد خدای نصیب کې په دا مجلس کې خدای کاروباریان ناستي خدای کاروبارونو کې برکت واچي د چا رزق کمزور دی خدای په رزق کې برکت واچي څوک قرضداري دي خدای د قرضونو نه اخلاص کې قرض خدای په خپل دست قدرت باندې ختم کې الله دا درس ته دې مجمع دپاره خصوصا زما دا خویندې میندې چې درس اوري خدای د هغې دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت وګرځې الله زما د خویندو میندو خدای د لپټو د عزتونو خدای محافظ شي زما په خویندو میندو کې خدای با عمل عالمان حافظان قاریان خدای پیدا کړي الله دا ټول کلی خدای د دې په زړونو کې څه قسم نفرتونه دي بغضونه دي خدای په الفت او محبت باندې بدل کې بیماران دي خدای کورونو کې بیماران دي اسپتالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې الله دا درس ته دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځې الله دا کلی خصوصا دا مجمع د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتې او په وخته ځن که دنم دا کلمې په ژبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله